بیان کړی دي. یو مقصد یې دا دی چې که د چا د یوې خجرې د ټوکړې برابر حق وي در باندې هغه ادا کړي. خو بل مقصد یې دا دی او دا ته ډېره ترجیح هم راغلیدو ورته میلاودو چې نه مسلمونو سره تاسې ملتاړ کوئ که د خجرې د یوې ټوکړې برابر د تو د واسطه پیره وي هم ورسره ته مدد کوه ما یې پرېږده. په دې حواله سره یوه غټه سبق دا میشتو ستا میلاو دی چې مسلمونه خیرخواهي دو په دې حدیث شی، یعنی دا میشن دا سبق دا درس دا صرف اسلام رو کړی دی چې کله هم تکلیف ده مسلمون وي هغې سره د څومره واست وي ورسره وکړه. اسلام دا فلسفه رو کړی دا خو میژ مرغوبي میژ ایماني نه کمزوري دي چې بیا داسې انګرېزون دي خالي کلمه نه دو ویلې بیا ډېر ښه خلک دی نه څرنګې کلمه نه ویلل دا څه وړه خبره ده. سیر کافر دی عمر یې جانم مقدر دی. قرآن فیصله کړې دو چې دی ښه خلک نشي کېدلی و چې نه ډېر تنخواه په خپل تاریخ تېر کوي او واحد وي اسلام دی چې که بیمور دی مسلمانۍ خیال اسلام سوتلی دی چې په بیمور باندې خپله ځاور وکړه پوښتنه وکړه عیادت یې وکړه. که بوډا د اسلام ورته ویلي دي چې احترام یې وکړه ریسپانس ورکړه پلوس یې ونڅه د دې بوډاتوب یې قدر وکړه. که ترسرۍ دي د دې د کامل حقوق پاسداری ضمانت یو اسلام وخستی دی بل یو دین نه دی وخستی. که ګاونډګي دی د ګاونډ د حقوق دغې ضمانت یو اسلام وخستی دی دا په بل مذهب شه نشته. د لادینه طبقات کافر یهود مشرکین انګریز مغرب خو پرېږده اته خو یې مور خورې مورې تمیز پاته نه لګي هغې خو د مور پیت شلي نه دي هغې سره مور څه احترام دی هغې سره پلور څه احترام دی. حالانکه واحد اسلام دی چې په ټولې لارې تر دا پورې ویلي دي چې مسلمان د مسلمان ورور دی. څومره غټه خبره ولې په مغرب کښې یو مسلمان دی زه دلې په مشرق کښې مسلمان یم اسلام ورته ویلی دی دا سرپیکټ یې مې ده په منځ کښې دا سرپیکټ یې شه چې مو ورور دی لیدلی مې نه دی کتلی مې نه دی چې کله میلاو شي چرکړه کلمه دې ویلي دي چې زه خو مسلمان یم بس دا مو ورور دی. یعنی کیما خیرخواهی چې اسلام یې شدو بین المسلمین د اخوت دا په بل دین کښې نشته. نو دا وایي چې که چیرې داسې وه چې مسلمون ته ضرورت وه ولو بشق تمرة اگر چې یوه ټوکړه د خجیرې یو طرف داسې نه چې پیره خجیره د دې مقصد دی چې څومره د واست ورسره راسي خپل څرخی ورسره وتلاوه مسلمون دی دا په کرب کښې دی. خوش پیغمبر فرمایي چې مسلمون مثال داستی که جسد واحدین لکه یو سرات واته چې مسلمون په تکلیف وي میشته په چار دو چې ورسره غمجن وي ځکه چې په بدن شي سترګه ته تکلیف شي ټول بدن ته تکلیف وي چې یوره مسلمون ته یو بدن ووایه نو چې واته مسلمون په تکلیف دی باید چې زه هم په تکلیف شه. داسې نه ورته چې تو خپله دو یا مو خپله دو دا تو خپله یا مو خپله دا د اسلام تعلیمات نه دي دا د مسلمانۍ تعلیمات نه دي دا تو خپله د مو خپله دا د غیر مسلم سوچ فکر خبره خو کیدای شي خو دا د اسلام او دا په شریعت شه نه شي کېدلی چې یو سړی ګناه کوي بل سړی دی پې نیولی نه وي آور دی چې خپل جانات مې دی خپل مې جهنم دی چې څه مې کول خپله مرضي مې دو زه پوهېږم نه دا نشته په اسلام شه. حدیث شریف شردریمي چې زه ګناهي نه کوه ډېر ګناهګور شی مو په وجه سره الله پاک ډېر غضبین نازلوي دا عزیزالله هم په غضب شه مبتلا وي ابابه هم مبتلا وي دا کمالو مبتلا وي نو دا مو خپل ګناه شي د خپل کور شه مو د روسه د خلک په تکلیف دی او ځناوره هم په تکلیف وي بیا څرنګې مو خپله چار شوه تو خپله چار شوه. اسلام شریعت مسلمانۍ مسلمون داسې سره وودلی دي امیش د اخلاقیات امیش د معیشت د امیش د وخترې د امیش د اجتماعیت امیش د سکونت د تمام حقوق منصف طور پاسداری نظام اسلام دی. دا وجه نه خوش پیغمبر دغه امت ته پوره په خپله توره خدمت کوو خلفای راشدین وکړه څومره خدمت یې کوو څوک یې موت یې ته ورکړی دی څوک یې حکم یې ته ورکړی دی څوک په شا نه دي ځاورېدلي انسان خو پرېږده حضرت عمر رضیالله عنه فرمایي چې قدر یې فرات په کناره یو سپای دی تندې مړ شي له عمر مسؤول عنه عمر نو د ده په باره کښې هم پوښتنه کوي
بوډۍ کافره ښځه دو کافره دو راونه د رسول الله نه دو چې یا ته یو دا زون روغلی دی چې پورې نکې دین نه خطو کوي ورته چې چیرې چې پاڼې کې د نو رسول الله په مخ ورسره پیژا کو انسان د اخلاقیات میشته د انسانیت یو درس اسلام را کړی دی ا چیرې نه ملاویږي آپ یو دین شه نشته آپ یو مسلک شه نشته آپ یو مذهب شه نشته آپ یو فکر شه نشته آپ یو فلسفات شه نشته خو کاش چې د میر سره خو چا په دې ډیبیټ وکړای چا خو د میر سره په دا منصفي وکړای په دای مراکیر سره وکړای چې آیا دا خوشلای سوکالای او دا ګلالای او دا حشاش بشاش دا نرم خویا د دې مینې د محبت نه ډاک مذهب ته آیا څوک ته تیار دي چې مو سره په دا ژغو کو چې اسلام د مخشله اسلام شو شدای کا غیر ای وان په ټوله دنیا شنن سره راونه دي انسان وی چې مسلمان شته ته حقوق نه ورکوي حالانکه حضرت محمد مصطفی هغه نبی دی چې پکې واښه دغه يهودي دغه مغربي دغه لیبلر چې پکې واښه دی په خوان دي نه خفا کېدل ژوندې شخول امړه مرته هم رسولې چې د بل په غاریو مستوي مو لري وي مو خور وي په هغه واښه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خپل لړ خلینه کا خیره نه ور په نکاح کې نه ور کوله خطبه د نکاح خپل ویل به اسلام دی او شته تړل حق ور دی کا کفر ډیر حق ور کړی دی اره اسلام د محبت تعلیم ډیر کړی دی کا کو مو ته خو اسلام یې چې مسلمان دی مسلمان ورور دی ته یې انګریز نه پښتنه وکړه چې مور پاده ورته لګي چې مور دې چیر شه دو صدې کړی دی زړه دو بوډا دو نرسنګ هوم یې بوډاګونه سوتلې زینې شر کړی دی ا بوډاګونه غجلې دی لانډا دا کنه هغه نرسنګ هوم بوډاګون ته غجلې سیخې دی واته ور غروالی دی هغه ته په میاش فاروق مراویږي نور د انسان د مور د پلور هیڅ قدر نشته بل غاټه خبره ده چې هغه د اسلام په طریقه د مور پېنه دی راودلې کتابینه کې شردريمي چې د مور په پېک شډيره وفادو ډېر محبت نن خلک سبو خلک ډېر د وفا ویل شو چې زړه کای زیشي مور په مخه درا برتای ورته سم کړی وي اسینی شودنه پېښې کتابی لیکلې دي چې پا بچونه کې شډيره به وفایي روشي اونن نیډو دی پلون قاعده بهار چې بچای وینه درا برتای په خلک شوی نو زه مخشه خو د هغه معنی ویلې به وفایي در عام شو او دا شیخ د انګريزونو سره خدای کړه دې واجنا اسلام د مسلمانۍ د اخوت د محبت دې غړي در سر کړی دی چې ته دا سوره بقره سوره مائده تاسو په قران شکل آیا ہے اچاهرونو پته شه دا څنګه احکام لار نازل دي یو سوالو په ځان شه ډیر شه عزیز الله خو خامخا سړی په لک شه به یو سوال درېمي چې نه ایستوزا په وذری د انسان ته دره قیمت ور کړای دی په وذری یې دره نه زاولای دی چې په دا زاوریږي په دا زړه خوري په دا وینا وچا کې په غام یې جوړه پورې مطلب خوشحالي کوي خدا غای انسان دی په بل دوشه خو قران ورته چې لوسی پریګا چې داته چې ډېر اسلام مو حق ور کړی په بل دوشه چې ساری افریقا او په بل دوشه دا ورته چې په کوړې هو وایا بیا دا څنګه اسلام دا چې په وذری ژپوي او په بلوري دا یو غټ سوال دی تاسو په ځین شوره خبره اروشي دغه جواب دا دی چې نه دا چې کیمه شرعي سازوګونه دي کنه دا حد د انسان انتقام بدلا په بنیاد نه دي په داکشه هدا انسانیت خیر دی په داکشه ه انسانیت ته ګاټه اسلام ور کړی دو کا زغلا کا او به لګاما پوت شان هر څوک لوټه دا غټ مسلمان ته تکلیفي چې یو موتی طلاق په غلا پوره تو څه غونډو سترګې وشغلو نه کوي په پاده لګي چې دا ملو خدا سو چې ابل رزقازي د واخلوي وشړه په پدا پوره چې کله مل لوس کاټ شي زکو چای لوس شوراو په غلا پوره مې کاټوي بیا تو دا جرأت نه کړي چې ته دا غلا وکې دا سازوګونه شریعت زکه مقرره کړی دي چې پداکشه ها د انسانیت مستقل خیر او ګټه تا کتلې دي ورنه د انتقام په بنیاد باندې نه دي او نن حق په مشراشه په زنا پورې سازونه وي کا پغلا پورې سازونه وي په قتل پورې سازونه وي خلکو به لګامه شي دا شایو نور ډېر په اوروج لوټ شي ډېرو خلک ازود شي شریعت دی خلک دی اسلام دی خلک لیاره په یونیم ته په سازو پورې وروتړله چې خیر د یونیم د تیتا ورته لاک شي غوسته شي چې نور انسانونه ته خو خیر نه جوړ شي لہذا په دې سازوګونه شه د انسانیت ګټه دو چې انسانیت نقصان خو نشته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت